د یو مسلمان په بل مسلمان سړي باندې څومره حقوق دي د هغه حقوقو ادایګي هم د انسان لپاره ضروری ده. که چیرې غواړئ چې د الله تعالی رضا د مونږ تاسو ته حاصله شي، بیا پکار ده چې ته د بنده حق ادا کړه. الله تعالی په خپل په قرآن کریم کې دا خبره بیان کړې ده، وایي ته د خپل رشتہ دارو حق ادا کړه، د مسکین سړي حق ادا کړه، د مسافر سړي حق ادا کړه. ذلک خیر للذین یریدون وجه الله. دا د یو خلکو لپاره دی چې هغه د الله تعالی رضا غواړي. نو د بنده په بنده باندې څومره حقوق دي، یو روایت درته بیانوم. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا خبره بیان کړې ده، حق المسلم علی المسلم ست. وای د یو مسلمان په بل مسلمان باندې شپږ حقوق دي. صحابي بیا تاسو نو قیل ما هي یا رسول الله، هغه شپږ کوم حقوق دي؟ نبی علیه الصلاه والسلام ورته بیان کړل، تفصیل سره ورته بیان کړل. وای اذا لقيته فسلم عليه، وای چې کله ته د یو مسلمان سړي سره ملاویږي په هغه وخت ته سلام کوه. زه د سلام تفصیل نه بیانوم چې د سلام په کوم الفاظو باندې څومره نیکي دي، په څومره الفاظو باندې څومره نیکي دي، دغه آداب ته شاید دغه فضایل ته شاید سلام بچا ته کوي څرنګه به کوي. بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي وای اذا دعاك فاجبه، وای چې کله څوک ته دعوت درکړي د یو انسان دعوت قبلوه. ګورې درې شی نه داسې دي چې هغه نه کله هم سره انکار نشي کولی. یو خوشبو ده، که څوک ته خوشبو درکوي هدیه کوي هغه نه انکار نشي کولی. که څوک ته تکیه درکوي شاته بالغ تر تکي دي هغه نه هم انکار نشي کولی. او داسې که څوک ته شیدې درکوي شودې درکوي هغه نه هم انکار نشي کولی. د وجه دا شاید چې داغه داسې شی نه دي چې د قیمت دومره زیات نه ده، دا معمولی شی نه دي. که چیرته یو انسان د بل انسان دا شی نه قبول کی نو هغه به زړه خوشاله شي. نو چې کوم انسان ته دعوت درکړي بیا د یو دعوت قبلوه. درم شی دا ده و اذا استنصحك فانصح له، وای چې کوم انسان هغه د خیرخواهی طلبګار وي د یو سره خیرخواهی ولا معامله کوه، د نیکی والا معامله ورسره کوه. او څلورم باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا عطس فحمد الله فشمته، وای چې کوم انسان وپرنجېږي او دی بیا الحمدلله وایي د هغه په جواب کې یرحمک الله ورته وایي، او بیا هغه کس ورته وایي یهدیکم الله ویصلح بالکم. دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مسلمان په مسلمان باندې حقوق بیان کړي دي. او پنځم حق پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا بیان کړی دا و اذا مرض فعوده، و چې کوم یو انسان بیمار وي د یو عیادت کوه، د هغه پوښتنه کوه، د هغه تپوس کوه. نو د عیادت هم مختلف صورتونه دي. بعضې خلک داسې وي چې د هغه په عیادت باندې ابل بیمار کس خکېږي، هغه ته فایده حاصلېږي، هغه زړه خوشحالېږي، بیا دته پکار دی چې هغه سره زیات وخت تیر کړي. بعضې خلک داسې دي چې هغه صرف عیادت کوي، د هغه په وجه باندې بیمار ته داسې خاص سکون نه میلاویږي، بس هغه د مختصر وخت د بیمار سره تیروي او بس به د خپل کار کوي. استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس ګومن دامت برکاتهم دا یوه خبره بیانوي، وایي نن سبا څوک چې بل بیمار کس ته د عیادت لپاره ورځي بیا هغه وایي ځان سره ګل واخلي، هغه د ځان سره ډبل روټۍ بسکټ ته دې شیونو پوره پلاسټک ځان سره ډکي. وایي دا اصل کې صحیح طریقه نه ده. صحیح طریقه دا ده چې کوم انسان ته د تیمارداري دپاره ورځي، هغه د بیمارۍ تپوس کوي، حال اول پوښتنه کوي، نو بیا پکار ده چې هغه کس ته نغد روپۍ ورکړي. نغد روپۍ باندې دی ځان ته دوایي هم کولی شي. کیدای شي چې هغه کس مالی لحاظ باندې کمزوری وي، پیسې نه وي ورسره، او ته دلته ګلان وروړې، د ګلانو هغه ته څه فایده ده؟ ته هغه ته بسکټ وروړې، د بسکټو کومه فایده ده؟ نو پکار ده چې یو انسان د بل انسان تیمارداري کوي بیا هغه ته د نغد روپۍ ورکوي چې هغه ته په هر لیول باندې په هر صورت په هر طریقه چې هغه د یغو پیسو نه فایده حاصله کړي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام شپږم حق بیانوي و اذا مات فاتبعه، و چې کله یو انسان مړ شي بیا د هغه په جنازه کې شرکت کوه. دا څلور داسې شپږ داسې حقوق دي چې دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دغه
صحیح روایت کې بیان کړی دی، مسند احمد کې موجود ده. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا خبره بیان کړې ده، وایي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بیانوي چې د مسلمان په مسلمان باندې شپږ حقوق دي. اول دا چې کله د مسلمان سره ملاويږي هغه ته سلام کوه. دوم دا چې کله هغه ته دعوت ترکړي د هغه دعوت قبلوه. او درم دا چې کله هغه تاسو د حسن سلوک د خیرخواهی مطالبه وکړي بیا ته هغه سره خیرخواهی کوه. او څلورم دا چې هغه کله کوم یو کس و پرنجيږي الحمدلله وای او ته دغه په جواب کې يرحمک الله ورته ویا. او داسې چې کوم انسان بیمار شي دغه تیمارداری کوه یا څوک وفات شي هغه په جنازه کې شرکت کوه. دا ټول د مسلمان حقوق دي، په کار ده چې موږ تاسو دغه حقوق ادا کولو کوشش وکړو.